بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ننې زموږ سره لیسن نمبر 4 دی. کم نور مخکې چې درې لیسن مونږ ویلي دي په هغې کې مونږ 15 parts of the body ویلي دي په انګلیش، اردو او په پښتو ژبه کې. نو دا زموږ سره اخیری لیسن دی او په دې کې به مونږ 17 parts of the body وایو. نو که چا مخکینی لیسن نه کتلی نو اول هغه وګورئ او بیا دا وګورئ. ننې چې کوم دی زموږ سره اخیری لیسن دی. زموږ سره به پارټس اف د باډي کمپلیټ شي. دا اوټر چې کوم پارټس اف د باډي دی، بهرني چې کوم د بدن حصې دي، هغه زموږ سره تقریبا کمپلیټ شي. که څه پکې پاتې جو هغه تاسو کمنټس کې ووایئ او بیا په د هغې نه بعد مونږه د پارټس اف باډي چې کوم انر پارټس اف باډي دي، دننه چې کوم راځي زړه، عینه، جگر، معده، دننه چې کوم څه راځي بیا به هغه در سره شاملو. نو راځو د دې نني لیسن شروع کوو. ښه نو 45 پورې مونږ ویلي که نه، نو په 46 نمبر زموږ سره راځي خپه. خپې ته په انګلیش کې وایي فوټ. فوټ په اردو کې ورته وایي پاو یا فیر. پاو یا فیر. ښه په 47 نمبر زموږ سره راځي ګیټۍ. د خپې سره دا ګیټۍ نه بره فنډۍ نه یخته چې دا کومه ګیټۍ ده تصویر کې به تاسو ته ښکاري. دغه ګیټۍ ته په انګلیش کې وایي انکل. انکل په اردو کې ورته ټخنه وایي. ټخنه. ښه په 48 نمبر زموږ سره راځي د خپو د ګوتو دا کومه پنجه چې راځي، دا 15 ګوتې چې راځي د دې چې دا کومه پنجه راځي په دې تصویر کې به تاسو ته شو کېږي، دې ته وایي ټو. ټو په اردو کې ورته فنجه وایي. ښه په 49 نمبر زموږ سره راځي د خپو د ګوتو نوکونه. دې ته په انګلیش کې وایي ټو نیل. ټو نیل په اردو کې ورته وایي پیر کې ناخن. پیر کې ناخن. ښه بل زموږ سره په 50 نمبر باندې راځي پونده. د خپې شاته کومه حصه چې لاندې دې ته پونده وایي. پوندې ته په انګلیش کې وایي هیل او په اردو کې ورته وایي ایړي. بل په 51 نمبر زموږ سره راځي د خپو تلی. د خپو لاندې کم تلی چې دی دې ته په انګلیش کې سول وایي، په اردو کې ورته تلوه وایي. تلوه. ښه بل په 52 نمبر زموږ سره چې کوم دی راځي کوپړی. د سر دا کوپړی چې کومه ده دې ته په انګلیش کې وایي سکل. سکل په اردو کې ورته وایي کوفړي. ښه بل په 53 نمبر چې کوم زموږ سره راځي پوستکی. هغې ته په انګلیش کې وایي سکن، په اردو کې ورته وایي چمړه. ښه بل په 54 نمبر چې زموږ سره راځي د ښځو دا کومه سینه چې راځي تی ورته وایي. دې ته په انګلیش کې وایي وریسټ. وریسټ په اردو کې ورته وایي چاتی. ښه په 55 نمبر چې کوم زموږ سره راځي نو هغه جامې د غاښو دا کومې جامې چې دي دې ته په انګلیش کې وایي جا. جا په اردو کې ورته وایي جبړه. جبړه. ښه په 56 نمبر چې کوم دی زموږ سره راځي تالو. تالو ته په انګلیش کې فلیټ وایي. فلیټ په اردو کې ورته تالو وایي. ښه بل په 57 نمبر چې کوم دی زموږ سره راځي ګیره. ګیرې ته په انګلیش کې وایي ویډ. ویډ په اردو کې ورته وایي داړي. داړي. ښه بل چې کوم دی په 58 نمبر زموږ سره راځي د لاس دا موټی. داسې لاس چې موټی کې په دې تصویر کې به تاسو ته شو کېږي نو دې ته وایي په انګلیش کې فیسټ. فیسټ په اردو کې ورته وایي موټي. موټي. بل زموږ سره راځي په 59 نمبر باندې بریت. بریت چې کوم دی بریت ته په انګلیش کې وایي موسټیچ. موسټیچ
موسټیچ. په اردو کې ورته وایي موچ. بل زموږ سره راځي په 60 نمبر باندې تشي ته په انګلیش کې وایي هپ. په اردو کې ورته کلها وایي. بل په 61 نمبر زموږ سره راځي بن چې کم دی د ښځو د سر د چونټه چې کمی ویښته چې داسې چونټه کې دغې ته بن وایي. په دې تصویر کې به تاسو ته شو کېږي. په اردو کې ورته وایي بالو کا جوړه. بل زموږ سره په 62 باندې راځي نوز بریج. د پوزې دا کم بش چې دی دې ته په انګلیش کې وایي نوز بریج. نو دا زمونږه نننی لیسن نمبر 4 او اخیری لیسن په کم کې چې تقریبا په ټول لیسن کې تاسو سره ما 62 پارټس اف د باډي شیر کړل په انګلیش، اردو او په پښتو کې. امید دی چې خوښ شوي به مو وي. نو ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، د فیسبوک دا پیج در سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. تھینک یو فار واچینګ.